بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وخت ډېر لږ دی، جمعې ټایم دی او موږ پسې بیا د مولوي صاحب درس هم دی، نو د هغې شکریا ادا کوم چې هغې ماله یو څو منټه راکړه او هغې چې کوم سوالات دي مخصوص هغې انشاءالله مختصرا جواب راکوي او بیا هغې نه بعد انشاءالله دوی زموږ ته اجازت وي. زه نن راغلی یم توډیري ته حضرت مولانا شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالواحد دامت برکاتهم سره چې هغې څه کوم سوالات دي د هغې جوابات موږ له راکړي. نو مولانا صاحب اول خو تاسو خپل تعارف وکړئ، ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم دی عبدالواحد، د پلار نوم مې دی حکیم مولانا نور محمد، د هغې د والد صاحب نوم دی اسیم خان، د هغې د والد صاحب نوم دی عثمان خان. ماشاءالله. ستاسو پیدایش څه دی؟ زما پیدایش 1969. ماشاءالله. تاسو خاندان قبیله سره؟ خاندان زمونږ شینواري قبیله مومن. سکن ستاسو دی سره کوم دی؟ جی سکن زمونږ جهانګیري دی. جهانګیري کې موږ اوسېږو، خو چونکې ډېر درس او تدریس زما توډیري کې تقریبا 10-15 کال دی. هلته هم درس کوم او دلته هم. ماشومان څومره دي؟ ماشومان زما 15 بچي دي، 15 هلکان دي، دغسې جینکۍ دي. مصروفیات څه دي؟ مصروفیات زما د ماشومانو بس تعلیم، سبقونه وایي. سبقونه وایي. تاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای حاصل کړی دی؟ ابتدایي تعلیم زما د پنجپین نه اخیری هم دی او ابتدایي هم دی. ابتدایي تعلیم زما د والد صاحب سره څه کتابونه ما کور کې ویلي، ترجمه یې مو ورسره کړې وه، خو چونکې بیا د هغې مصروفیاتو نو ما پنجپیر کې ابتدایي تعلیم د شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا صاحب سره او دارنګې شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهري سره او مفتی اعظم د پاکستان مفتی سراج الدین صاحب دا زما ابتدایي استادان دي. دوی ما تقریبا د شریقایي پورې سبقونه ما دوی سره ویلو او شیخ الحدیث صاحب ما سره دی نه چې هغې په ټوله دوره په خپله پړاوله او هغې سره ما ته تر ډېر تقریبا دا زرادي زنجاني دا کتابونه، دا نظم تعامل دا کتابونه هغې ما ته په یاد کړي او تر کافي پورې او د شریقایي پورې موږ د شیخ صاحب سره ویلو، مفتی صاحب سره موږ ویلو. بیا د شیخ الحدیث په مشوره باندې زه هغې ولېږلم دغه ته ویسا ته سرکۍ بابا سره ولېږم، نو تقریبا دا نور کتابونه ما د هغې سره ویلو. بیا معانی او مختصر او مطول دا کتابونه کنه اصول فقه. بیا شیخ الحدیث په مشوره باندې بیا زموږ یو بل استاد د افغانستان مولانا عبدالسلام صاحب چې په قدامان مولانا صاحب باندې مشهور و، د هغې سره ډېر تعلق و. بیا زه د علمي میراث دپاره او د علمي ادب دپاره شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا صاحب الله دې قبر منور کړي ما سره ډېره مینه وه، ډېر خلوص و. نو د هغې په مشوره بیا زه زرخیل اسواب ته د هغې لېږلی وم چونکۍ بابا سره چې هغه د دیوبند مشرق ښه عالم و. بیا هغې ما ته چې کوم اصولو د علم میراث هغې ما ته زده کړه. بیا ویې چې یاره ته ماشاءالله ښه محنت کوې، کوشش کوې. زما یو نوجوان شاګرد دی کوثر صاحب یاغ صاحب، نو زه هغې بیا باجوړ ته ولېږلم، د هغې په مشوره هلته ما د هغې سره ادب هم وي او نو تر ابتدایي تعلیم دغه ځای نه شروع شوی او اخري هم اوله دوره او لویه دوره ما چې کوم دی نو په پنجپیر کې کړې. سن فراغت 1996. ماشاءالله. عصري علوم عصري میټرک. ماشاءالله. کم مدرسو کې تاسو تعلیم حاصل کړی څومره؟ بس زما خو زیات تعلیم په پنجپیر کې، بیا ویسا تعلیم الاسلام کې، دارنګې پدایي کې هم صرف کتابونه ویلو ګوجراوالا کې مولانا عطا الرحمن ملتاني صاحب سره او دارنګې په باجوړ کې کوثر صاحب یاغ صاحب سره دا ما ویلو کتاب. قابل قدر اساتذه کرام؟ قابل قدر خو ما چې کوم تاسو یاد کړو. بیا زما ابتدایي چې کوم دی زما والد محترم هغه د شیخ القرآن صاحب ډېر خاص شاګرد د شیخ صاحب ادویانې مولا جوړولې او دغه درې چې ما کوم تاسو یاد کړه شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا صاحب، شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهري صاحب او مفتی اعظم د پاکستان سراج الدین صاحب مولانا صاحب او دا مولانا عبدالسلام صاحب دا زما او سرکۍ بابا جي نورم دی، خو لکه دا خاص طالب علمۍ کې بهترین ملګري څوک و؟ طالبګرۍ کې ښه ملګري خو ډېرو ښه ملګري، بس هغې لاړ چې غیب شي. بیا خو یو زما خاص ملګری او قابل مو جان محمد د باجوړو، یو زور احمد د سوات او د دیرو
تقریبا دین محمد مولانا صاحب جی اوس هم ښه عالم دی هغه کنه نور هم داسې و خو هغه بس تدریسي خدمت څه دي تاسو تدریسي خدمات خو زما بس دغه د قرآن درس دی لومبی چې زه فارغ شوم 1996 کې نو تنر شیخ صاحب الله دی غریق الرحمت کی او امداد الله مولانا صاحب جی د دې مدرسې ته دارالعلوم تعلیم القرآن دای ما پسې کس راولېږه حامد بابو صاحب چې هغه ته وایي موږ د مدرسې پروګرام جوړو نقشه تراشه نو 10 کاله مې دې مدرسه کې تدریس کړی او بیا د هغې نه پس هغې وفات شو نو حالات داسې را چې زه په دې شوم چې په دې خپل ځای کې او د علماو په مشوره باندې کې زه پاتې شوم اوسه پورې دا زما 25م کال دی بلکې 26م دا قرآن درس او سره فنون هم وایو اوله درجه دویمه درجه اوس هغه مشکاتونه پکې وایي صالحین اوس پکې هغه بخاري موږ شروع کړی ده ماشاءالله کم علما تاسو درس قرآن زده کړی درس قرآن خو ما د والد صاحب نه څه ویلی او بیا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه هغه درسونو ته بتلم د سکولي دورانو ختمونو ته داسې منځ کې ودرس تلو بیانونه به تلو خو بیا زما خاص استاد چې کوم دی دا موجوده شیخ چې کوم زمون قائد دی که نه دا دی او شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا صاحب تقریبا دی سره په پنځپیر کې ما 6 دورې کړي ولی او لوی او یو دوره مې مکمل د شیخ الحدیث صاحب سره کړي په باجوړ کې 3 ځله مې د هغې نه په کال کې قرآن ویلی دغه زما استادان دي د قرآن ماشاءالله تاسو کوم مدرسه کې دی وخت مدرسي دی زمونږ د مدرسې به دا ټوټه پوټه کار کوو دا روضة القرآن جی روضة القرآن کې څه عہدې باندې تاسو ها بس زه دا یم چې د خپل خدمت کوو نو د دې کال کې څه ترتیبي زمونږ کال کې دغه دا دی چې د قرآن درس وي او د اولې درجې د دویمې درجې دا سبقونه زه خپله پړاوم او سره دا مشکات وي ریاض صالحین دا کتابونه بعض کتابونه د درجه بندۍ سره لکه اوس زموږ د خپل بورډ منظور شو او وحدة المدارس الاسلامیه نو لومبۍ درجې په دی او نور داسې مختلف کتابونه چې کوم طالبان تاسو مستقبل کې څه اراده لرئ مدرسې لپاره زموږ اراده ده چې بس نور منګه وسیع پروګرام جوړو کې ان شاء الله وکړي کې نو هغه کې بیا چې کله پروګرام جوړ شي بیا به وسه کوو ان شاء الله درس او تدریس کې ان شاء الله درس قرآن کم ذکر کوی درس قرآن زه د توډيري کې مور کوم او په جنگيري کې مور کوم ماشاءالله سما سالانه د دوري یو د جماعت ثاني شروع کیږي 2 میاشتې 50 دلته کې هغه د طلباو لپاره عوام پکې شاملېږي او دویم درس ما په تقریبا په 12 شعبان شروع کیږي تر 28 رمضان باندې ختمي نن سبا چې کوم دا دوه ډول زما سالانه تقریبا 3 میاشتې د زما د قرآن درس نمبر شاګردان څه ها نمبر شاګردان خو ماشاءالله زما دغه را سره پاتې شوی نو خو ته موږ کتابونه ویلو تاسو د کلی دا مفتي صاحب نه دی مفتي شیخ الحدیث نه شیخ الحدیث مفرشا صاحب د سما کتابونه را سره ویلو هدایت الله بعد کتابونه ماشاءالله جماعت تاسو وابستګی کړل بس موږ چې پیدا شوی نو زمونږ والد صاحب چې کوم دی نو د شیخ القرآن صاحب سره په 1957 کې وابستګي دغه سره جوړ شوی دی او زموږ پیدایي جماعت کې دی جماعت طرف سودا ملاوي شي جماعت او د ډېر ملاوي چې کله دا تنظیمونه جوړېدل مخکې د ضلع په سطح نور خو یې د ماده سره ډېر دغه ځکه نه کوي زما د علم ډېر شوق او تدریس نو زه د جماعت یو صوبایي منبر ما صوبایي شورا منبر ماشاءالله جماعتي رکن سجدا سو ملایي اول تاسو کوي اول ته پوښتنه دا کو د خیر د خیګړې بیا ته پوښتنه دا کو چې د قرآن درس تک نشته ماشاءالله جماعتي رکن چې ویني جذبات څه تاسو جذبات دا چې خوشاليګو او دا زمونږ مینه چې هغه موږ سره مینه کوو موږ هغه سره مینه کوو او د قرآن او د درسونو ته پوښتنه تاسو په خیال کې د دروس قرآن بهترین ذرایع څه کې دي شي بهترین ذرایع خو زمونږ چې کوم دي کنه زما خپل نو د اف ام 2002 کې ما اف ام چې شروع کړی نو په دې کې ډیر زیات د قرآن کور ته قرآن ورسېد داسې کورونو چې هغه زمونږ د نوم دا ډیر بد لګیدا هغه کورونو کې الحمدلله په بازارونو کې دکانونو کې ګاډو کې لګیدلي او اوس په کتابه عالم را د نت دا
او لو سپیکر کله بند شي کله کولاوي د دې پتن لې کنه د وحدت المدارس تاسیس باندې تاسو وایي دا یو خو جماعت دی یو خو پروګرام شو دا زمنګ د والد صاحب وی چې زمنګ د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه دا یو شوق تنظیم المدارس په نوم باندې چې موږ یو داسې د مدرسو یو منظمه جوړ کړو او هغه ارمان الله پوره کړ او دا زموږ ډېر د مشرانو خواهش الله پوره کړ ډېر کسان داسې چې تر اوسه پوره غیر حق نه دی کړی څه وجه کېدای شي یره دا د هغې خپله بس تنګ نظري به یا دغه یې نو کنه او کوي به انشاءالله دې سره به راځي کې خیر ستاسو ذهن کې څه تجاویز دي وحدت له چې مخکې په ترقۍ لاړ شي نو دا دی چې بس د قرآن درسونه چې عام شي پکې او مهنت عام شي او اخلاص ضروري شي او اخلاص تصانیف دي تصانیف زما فی الحال یو شته مخلوق قرآن ماشاءالله هغه ډېر زیات عام شي مرکز کې طرف تاسو ته خدمت سپارل شوی دی مرکز کې به د شورا ته لاړ شو موږ داسې کله زموږ هر وخت زموږ د خدمت دی ماهانه کې زه واسم زموږ مرکز دی زه مرکز کې ډېر وخت زه پاتې شوم ما به ډېر خدمت تاسو ډېر وخت تېر کړی ماشاءالله د جماعت رساله تاسو په مطالعه کې شته دی وخت او کنه دا د جماعت کوم در توحید او سنت تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره ده تاسیس د جماعت لکه شات توحید سره بنیاد ولې خو د شو او بنیاد دا چې را جماعتونه ډیرو د خلکو به چې کم جماعت کې شامل شو نو دا شیخ القرآن صاحب یو داسې خسته جماعت جوړ کړ چې زمونږ د جماعت پہچان هم دی اشاعت التوحید و سنت نو د نورو جماعتونو کې داسې نشته ماشاءالله هغه دنیایي مسلې دي نور څنګه کم ملکونو سفر کړی دی سره نو بس دا دو ملکونو سفر مې کړی افغانستان څخه دا پورې تللی او دا سعودي ماشاءالله حرمین التي په حج او عمره کې سفر کې څه تکلیف ورسي تاسو څه کوئ نه بس صبر کول ذریعہ معاش سره ذریعہ معاش زموږ خو مشران ټول د ذمہدارو کې روان دي او موږ د لګړې د ذمہداري او تجارت مجارت کاروبار عقیدی مخالفین سره تاسو برتاو څنګه بس دای چې عقیده خاص مسله سخته کو اخلاق په برابر چلو میو کم میو خوخي میوه کې زمونږ ادبي وخوخي خصوصا کله ویډیو راخوغه ماشاءالله او طعام کې خوراک کې تاسو خوري جاته طعام کې می سبزي خوخه ده او دا ساګ ډېر خاص دي رنگونو کې کم رنگ تاسو ډېر خوښ رنگونو کې هو رنگ ډېر رنگ ټول رنگونه خري خو سپین رنگ پیغمبر ته خوخنو یو مسله معلوم نه سوته پوښتنه کې تاسو جواب ورکړئ هر ځنه پويګم عالم چې تاسو پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی شي تاسو اول ترجیحات بسې نو اول خدای مونږ غواړو نو موږ چې الله کا وزیر اعظم را کړی دا نو دا ډیره خسته ده او دا ډیره بهتره ده بزنګ بدای اول خوشتنه نه موږ غواړو خو لا محاله سيزونه د مزمن بدای چې د قران او د سنت حکمونه د جاری شي نن سبا الیکشن نږدې کتر یو پارټي تاسو تافرو کې چې موږ سمرګری شین تاسو وسه کوئ نه زموږ د جماعتي خپل پروګرام دی زموږ شیخ موږ دغه په مشورې کار کوو چاغې ستې او چاغې ستې د ملک حالت خراب دي تاسو وجه کې شي دي اصل کې حالات ځکه خراب دي چې د دین نه لری شوی دي او چې انسان د دین نه لری شي د عربو حالات سره ګوري د زمانه د جهالت هغه هم دغه سیو منګایان هم بدمنی هم حالات خرابو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته ویلو وای زمونږ د ملک منګای زیاته ده غربت او بدمنی نبی علیہ السلام قرآن جاری کړي قرآن دا غیر پر اصل وجه ده اهم شی په کوم خبر ډیره غوسه راځي نو اره خبره چې نارواوي خو بیا چې د شرک او د بدعت بیا ډېر غوسه کېږم څوک تحفه درکړي او خوښه نه څه سره کوي نو بس هغه چې ما خو خرید بل یو چاته ورکړو ملکونو کې کم ملک خوښ دي یاره ملکونو کې هم بس خیسته مل چې کوم دی نو پاکستان په دې دی چې د درسونو د ازادۍ په لحاظ باندې نور د عبادت په لحاظ حرمین دي ماشاءالله د غلطي اصلاح څنګه کوي د غلطي اصلاح په قرآن او سنت سره کوو دا مخالفین جماعت خلاف ډېر پروپاګاندا کوي څه نصیحت هغه ته کوي هغه نصیحت دا چې موږ په قرآن ته کېنی په خپل بستاسو عقیده سي کی عمل بسي کی بغیر د قرآن نه کې یو سړی ډېر موي دلته یو په دې اړه کې یو کس مخکې ولیدم او ما ته راتلغاله وته په جړا شو مې ولې څوک مړ دی وینه بیا په جړا شو مې ولې وای بس تاسو ما ډېر رات بد ویلي دي کنزل مې کړی دي او معافي کوه مې ولې ویره د خلکو به چې دا مولادانو منیدانو د قطعي کافر دی تاسو ما کنزل مې کړی بیا څنګه شو اصلاح څنګه وشو اصلاح زمونږ کور کې ماشومان استاد طرف په فهم لګولیو قرآن ورته پاته په مسلو باندې باس کاو او لویانو راته وی چې وګوره
تاسو وایئ چې بد څومره ښایسته بیان کوي نو ما توبه وکړه نو چې ما ته معافي کوه نو ستا خدای راضي نو جماعت کې تاسو ته څه داسې پریشاني تکلیف راغلی دی؟ او ډېر راغلي دي خو بس هغه الله ته هغه د همدې ډېر کسان داسې راغلي ما پسې به خلکو رالګل په ابتدایي حالت کې چا څه به سنګینونه وو چا څه به پټې تمانچې وې چا ته به دا قسمه قسم دا خپل حربي استعمال کړي تحصیل ته به تو رپورټونه به کېدل او روزانه دویم به خامخا ته پولیس ته کې ما ته وراوړه په سم جیل خو نه شي؟ نه الحمدلله دې ټول دروازو د الله ساتلي شکر الحمدلله. جماعتي احباب د پاره تاسو پیغام ورکول غواړئ؟ دا پیغام ورکو د خپلو ملګرو ته چې د ټولو نه بهترین اصل شی د الله کتاب او د پیغمبر سنت دا زده کول او دا رسول دي او دویم اخلاص دی وره چې کله یو بنده کې اخلاص نه کنه کاغه ډېر پروګرامونه چې له مخ په تلقي نه دي شیخ القرآن رحمت الله علیه کې اخلاص او مینوا یو کس په دې توډيري کې څنګه کار کوي پیاده بتلاته اوس ګور نارینه زنانه دي خو الله اول منګه هغه سي اخلاص هم نه زمونږ هغه سي کمزوروالی می نو منګه دا پروګرام کو چې د قرآن او سنت دا زده کول او دا عام کول او بیا په دې عمل کول او اخلاص ضروري شي. جزاک الله خیر. عزتمندو کتونکو دا خو ډېر مختصر وخت او دا ورځې شپې داسې دي چې دلته زموږ هر ملګری درس قرآن کې مشغول نو ماسپښین نه بعد د مولانا صاحب بیان هم دی درس دی او اوس جمعې بیان هم دی نو د هغې دا مختصر خبر تاسو کو ډېر سبق دی خو زما غرض دا و چې دا که تفصیلي شوی وي نو ډېر مواد به راجمع شوی زه انشاءالله دوی سره بیا بل ټایم کې نشست کوو که خیري الله زه شکریا ادا کوم ډېر مننه کوم چې دې ماله دا ټایم راکړو الله جزا خیر درکړي مولانا صاحب ډېره مهرباني اول ستاسو شکریا ادا کوم ډېره مننه چې زما دې زیاته راغلي زما دې جونګړې ته الله دې خوشحاله او باد ساته او الله دې الله ډېر ډېر وزونه درکړي. امين. جزاک الله. سره ستاسو